زما عزتمندو دا موږ او تاسو چې نن دلته راجمع یو نو دا ټول برکت دا د دینی مدارسو دی په کومو ملکونو کې چې دینی مدرسې ختمې شوي دي ما د توجه ساتي عزتمندو په هغه ملکونو کې مسلمانی برای نام پاتې ده او ډیرو خلکو له د کلمې طیبې الفاظ هم نه ورځي لکه بوسنیا کوسو کمبوډیا بلکې بعضې ملکونه او ښارونه د اسلام مراکز پاتې شوي دي لیکن کله نه چې د هغه ملکونو او ښارونو نه دینی مدرسې ختمې شوي دي نو د اسلام اصلي روح د هغه خلکو نه اوتې دی بغداد دا د اسلام مرکز پاتې شوی دی او د 41 پیغمبرانو قبرونه دي په بغداد ښار کې په عراق کې او نن په ټول عراق کې خصوصا په بغداد ښار کې په ټول بغداد کې یو دینی مدرسه هغه نشته زما عزتمندو په سکولونو کالجونو کې کوئی ایجوکیشن دی یو هلک جینۍ په یو بینچ باندې ناستي اسلام د یو سبجیکټ په شکل باندې پړاویږي لیکن الحمدلله دا سعادت الله موږ تاسو ته نصیب کړی دی په دې ملک کې زرګو مدرسې دي الحمدلله دا د 1500 شاخونه خو زموږ د دې مدرسې د جامعه مدنیه الحمدلله په دې کلي علاقه کې او بهر الله پاک نصیب کړی په دې ملک چې انګریز کم محنت کړی دی ازان له اولو هسټری دا ټیم مختصر دی چې د ایست انډیا کمپنۍ په شکل کې کله انګریزان دې ملک ته رالل او بیا هغوی علما قتل کړل او تامسن یو انګریز دی هغه وایي د دلی نه واله تر پېښوره پورې په جرنیلي سړک باندې د هرې اونې لاندې په هره اونه کې د یو عالم دین لاش مبارک هغه ځوړند و هغې مختلف شیزونه ختمول غوښتل چې من د بر صغیر پاک و هند نه علما ختم کو قرآن کریم ختم کو دیندار خلق منگا ختم کو دا غی دا پار غی خم محنتونه وکړل لیکن الحمدلله دین اسلام چې څومره څوک د ختمولو کوشش کوي الله جل جلاله هغې له نوره ترقي ورکوي که په دباولو او په ظلمونو باندې اسلام ختمېدی شوی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم ظلمونه شوي دي هغه وخت کې به اسلام ختم و لیکن نن الحمدلله د دنیا په ګوټ ګوټ کې الحمدلله کلمې والا روغه موجود دی او بیا خصوصا چې کم ملک ته دی کمې جزیرې ته دی د دنیا کم ګوټ ته دی الحمدلله د دارالعلوم دیوبند بچي به هغه ځای کې رسېدلي بعدې دی کې به بوډ لګېدلي اینډ آف دی ارث ځمکه بني دریاب بی سمندر بی توره تیاره بی شپږ میاشتې به رودي شپږ میاشتې به شپه وي لیکن الحمدلله د دارالعلوم دیوبند بچي به هلته کې ناست او د دین خدمت به کوي زموږ د شاه منصور یو عالم دی دلته یو ورځ راغلی مو مولانا رضاالحق صاحب په جنوبي افریقا کې یو دارالعلوم دی دارالعلوم زکریا د شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه په نوم باندې او هغه عالم د هغه جنوب افریقی الحمدلله مفتی اعظم دی دیوبندي عالم دی الحمدلله نو همدغه علماو چې د دې انګریز خلاف هغه اوچت شو دغه انګریز تامسن لیکي وایي زه یو کیمپ ته ورغلم د غوښې بوی را باندې ولګېد وایي چې بار ووتم نو 40 اهل حق علما د دیوبند دیوی په سکروټو باندې بربنډه چولی دي د هغوی د هغه غوښو نه بوی ځي او انګریز ورته وایي چې خپل موقف بدل کا هغې هم په هغه حالت کې د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه سنت ادا کوي او په دغه حالت کې د هغوی نه روح قبض کیږي بیا هغه انګریز لیکي وایي 40 علما نور راوستلی شو او هغه په هغه سکروټو باندې سملولی شو زما عزتمندو وی خر د خیت په خوراک څه پوهېږي د کومو خلکو چې دین سره واسطه نه وي هغه د دین په خوږو باندې څه پوهېږي
ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ته یو ځل یو کس وی سیب تا خو د فاقو او د لږو د تندو ډیر فضایل ذکر کړل، په دې لږو تندو کې هم څه دونه فضیلت شته. هغه ته وایي تا ته دا فضیلت څه حاصل دی؟ دا فضیلت ما ته حاصل دی چې ما پہ د بلخ بادشاہی هغه قربانی کړې ده. شاہوں کی سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اللہ والوں کی سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. تاسو یقینو کې عزت مندو دا علما دا نیکان خلق چې په موږ تاسو باندې څونه خفه کېږي، یقینو کې که موږ تاسو په خپل ځان باندې هم دونه خفه کېږو. زما ستا د خپلې ګېډې غم دی او د خپل کور غم دی او د خپل پټي او د خپلې پیسې غم دی. عالم سره دا غم نشته. عالم وایي زما کار دا دی چې زه د خدای د دین خدمت وکړم. یعنې تاسو یقینو کې نن چې په علماو دا کم دور راغلی دی، په اهل حقو چې دا کم ظلمونه شروع دي، دا د دین برکت دی چې الحمدلله دغه علما دا هر څه برداشت کوي. د دې حالاتو باوجود تاسو یو عالم ولید چې هغه خودکشي کړې ده، لیکن سره د هر څه سهولیاتو موږ تاسو په دې دنیا کې ډېر مالدار خلک ولیدل چې سره د مال او حال هغې خودکشي وکړه او کوې نه کړه. د دې علماو د خپو خور ښکل کې علماو سره مینه جنت ته د تلو لار ده. ورځ د قیامت به الله پاک عالم ته فرمایي عالمه زه جنت ته داخل شه. خو بیله خبره ده چې موږ د عالم نه په لار باکم نه کوو چې عالم روان دی او زه ترې مخکې روان یم. عالم وروسته ناست دی، زه مخکې ناست یم ګاډي کې. عالم روان دی، سلام ورته نه کوم، عزت یې نه کوم. الله پاک وایي دا ما غوره کړي خلک دي، دا هغه چونی ہوئی لوگ دی. حدیث مبارک کې راځي وی د عام انسان نه چې الله پاک راضي شي نو الله پاک ول جنت کې کور جوړ کی. د دین د طالب نه چې الله راضي شي په جنت کې ول غون خار جوړ کی. دا سعادت چا ته ملاویږي عزت مندو. په دې لاهور کې یو ډاکټر پی ایچ ډي ډاکټر پلار یې مړ شو، جنازو شو، ډېر زیات ډاکټر صاحب جړل. هغه عالم ته وایي صاحب ولې جاړې؟ ډاکټر صاحب خیر دی، مرګ دې په هر چا راځي. او وایي په دې خفه نه یم چې پلار مې مړ دی، مرګ په هر چا راځي. خفه په دې یم چې دې پلار ما نه پی ایچ ډي ډاکټر جوړ کو، خو دې پلار ما ته د جنازې مونځ نه دی خوړی چې نن د ده په جنازه کې ما شرکت کړی وي.